وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو مسلمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طول وزن محبت سرد رشيد هو اللهم صل وسلم وبارك وارحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ مجھے دنیا ترہ لگریو دا دنیا دار الامتحان ہے. ودی دار الامتحان کے اللہ جل جلالہ منتخم خودنی دی بدے ہوئی او دا اولی ورځ نه یو پرچرا کړی دا فریق بالجنه و فریق بالسعیر. یو ډله به جنت کې وي او بل ډله به جهنم. جنت والا ډله متعینه ده او جهنم والا ډله متعینه. بیا دا الله اختیار راکړی دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د چا چې په دنیا کې خوښه وي ایمان ته راوړي، د چا چې خوښه ده کفر دی. اوس چې خیر راته مښودلی دي او بد یې راته مښودلی دي، اختیار یې هم راکړی دی، د ښو او د بدو تمیز یې راته هم راکړی دی، یو یې راته راکړی دی عقل، د هغې نه مخکې راته کړي حواس. په سترګو څیز معلوم که چې دا مې خور ده او دا مې مور ده او دا ښکلې ده او دا خرابه ده، دا پټی دی او دا جومات دی، دا په سترګو معلومېږي، حرام حلال پې نه معلومېږي. په غوږونو راته څه څیزونه ښودلي دي چې کوم اواز مې واورېد چې دا د ګانې اواز دی او که دا د تلاوت شریف اواز دی او که دا د نعت شریف اواز دی. دا اواز زما د مور دی او زما د خور دی او وی راته څه او اواز کیفیت یې څه دی، غوسه کې لګیا ده، غوسه کې لګیا دی او که په محبت کې لګیا دی، دا معلومېږي. دغه رنګ د ژبې کې را سره ذایقه یې ښې ده، تریخ خوږ تریو دا راته یې ښې ده. پوزې کې راته قوت شامه یې ښې ده، دا د ګلابو بوی دی او دا د کشمالو بوی دی او دا د نور خوشبویو بوی نه دی. لاسو کې راته او بدن کې راته حس یې ښې ده، دا کلک سیز دی او دا نرم سیز دی، دا ګتې والا ماتېدو والا دی. په دې څیزونو کې راته چې کوم علم یې ښې دی او دا علم کمزورې علم. تاسو به ډېر کله دې زړه ته وګورئ، تا ته به ښکاره شي دا پلاني ملا دی یا د پلاني زوی دی. ته به دې تپوس وکړي چې ته د پلاني زوی یې، د پلاني کلي، هغه وایي نه زه خو د پلاني زوی یم. پته ولګېده چې ستا سترګې خطا شو. کله به تا ته به موبایل څوک اواز وکړي ودې پېژندمه او ومې پېژندې زبیر خبرې کوي، نه چې زه خو پلاني یم چې زید یم. پته ولګېده چې ته خطا شوې. ډېر څیزونه دي چې مونږ یې ذایقه خورو، مونږ یې دا خوږ دی هغه تریخ وي، تریخ دی هغه مونږ ته خوږ ښکارېږي، ژبې ذایقې پته ولګېږي. دا خطا شو. د دې خطا کېدو نه د بچ کېدو دپاره الله یو بل علم راکړو، هغې ته عقل وایي چې په هغې باندې ډېر څیزونه معلومېږي. خو په عقل باندې دا ډېر څیزونه معلومېږي چې دا کور دی او دا جومات دی. په سترګو ولې ولیدل، عقل پکې فیصله وکړه چې دا کور دی که دا جومات دی. دا تمیز چې راغی بیا هم عقل محتاج دی، دی حلال نه پېژني، حرام نه پېژني، بیا دې د ماضی خبرې نه پېژني، بیا د حال خبرې نه پېژني، بیا دې خطا کېږي. نو چې کله دې خطا کېږي نو الله د خپل انسانیت، د خپلو غلامانو، د خپلو وینځو، د خپلو بندګانو دپاره یو داسې جامع اصول راولېږل چې د تیرو اقوامو حالات پکې هم وي، د آینده حالات پکې هم وي او د خپل حال ژوند د تېرولو طریقه پکې هم وي. اوس که دا موږ په عقل کړی وی چې یاره زما د عقل باندې دا طریقه به ټیک وه، نو مولانا عقل زمانه جدا دی، د عقل جدا دی، ستاسو جدا دی، نو لویه جګړه به راتله. زما دا ټیک دی، دی وایي زما دا ټیک دی، بل وایي زما دا ټیک دی. نو د عقلونو باندې الله دا جداوالی را نوس لارې متعینه نه کړه، بلکې یو جامع هدایت دپاره یو کتاب راولېږو. اوس کو د سواد خلک ووایي چې کپنی ګاډی جوړ کړی دی او یو یې پکې ریډیټر جوړ کړی دی، په هغې کې به اوبه اچوي، او یو یې پکې ټینکی جوړه کړی دی، هغې کې به تیل او پټرول اچوي.
د سواد سړی ووایي چې دا په لیټر کې زه تیل ولې نه اچوم په دې ټینکۍ کې اوبه ولې نه اچوم خو دواړه انجن ته یو شان ځي نو چې انجن ته ځي دواړه یو شان زموږ په وطن کې خو یخني ده دلته خو تکلیف نشته ملتان والا وایي چې زموږ په وطن کې ګرمي ده چې دا غټه ټینکۍ د اوبو ډکه کړو چې ډېر اوبه دې لګېدلې نو بیا به دا ګاډۍ ودرېږي دا به نه چلېږي بیا به خلک ورته وایي دې کې ستا عقل نه چلېږي دې کې د کپنۍ والا عقل چلېږي دا چې چا جوړ کړی نو چې موږ سواتیان او بنیریان او پاکستانیان په دې اګري یو چې یو ګاډۍ یو موبایل یو مشینري دا د خپل انجینیر په اصولو نه چلی نو دا خرابېږي دا نقصاني کېږي نو راځئ چې دا باډي د انسانیت په شکل کې نارینه او زنانه دا هم یو انجن دی دا یو مشینري ده د دې د ژوند تېرولو دپاره الله رب الجلال یو بک رالیږلی ګایډ بک ورته وایي رهنمایي اصول ورته وایي په هغې کتاب کې دا ټول اصول ایښي دي اوس کو د سوات یوه ښځه د سوات یو سړی په ملیشیا په دوبۍ بورنۍ کې د هغه زوی وي او دی ورته سوال جواب وکړي چېرې زموږ سره بچي خواته یو کور خرڅېږي او ما ته چا ویلي دي چې تا سره غټ مارکیټ ته اغوستی دی او غټ دوکانونه دي بي ایم ډبلیو ګاډۍ دی سره بچي یې 10 روپۍ راولېږي چې موږ پې دا کور والو او چې ته راځې نو موږ به تاله کویدن هم کړي واده هم کړی اوس د بورنۍ نه پیسې راځي تاسو نه راځي د بورنۍ نه به حواله راځي کاغذ به راځي پیسې نه راځي یا به په بینک رالیږي او یا به چاته وایي چې په فلاني ځای کې پیسې دي اوس د سواد بابا هغه سړی راته و ده له خط ورکړو هغه خط چې راغی هغې زوی خط راولېږو چې دادا له به زما دا خط ورکړي د سواد سړی هوښیاران دي بنیریان هوښیاران دي پاکستانیان هوښیاران دي دا خط ښکلې سینې سره ږدي دا زما زوی رالیږلی دی او بیا یې په جیب کې ږدي بیا یې ښکلې ورځ دي په پس بیا یې په جیب کې ږدي په هغې کور باندې بولي وشو او بل چا واغست 2 کاله پس سړی را روان دی په ایرپورټ کې د هېڅوک نه دي ولاړ هغه ځان له ټکسي وکړو کور ته راغی چې پلار یې خبر شو سواتیان خو ګرم دي ورته یې ویل چې زما کور ته به نه راځي هغه یې دادا ولې بس نه به راځي اوس هغه وایي خدای چې پلار باندې مې چې چلو شو دومره مو د بس را روان یم دې خو خوشحالي پکار وه هغه چې کور ته نه راځي او دې پرېږدي نه هغه لاړ ماماګانې راجمع کړل ترونه راجمع کړل چې زما د پلان نه ولي او پلان خو جوړ دی پروګرامور دی دې خو ما کور ته نه پرېږدي هغوی پسې رالل چې ته دې کور ته ولې نه پرېږدي ستا زوی دی وایي دی زما زوی نه دی درته ما ویلي 10 روپۍ ډېر راولېږه چې دا کور پې والم د ده سره بي ایم ډبلیو ګاډۍ ورته کړي غټ غټ محلاتو سره وو غټ غټ دوکانونه سره وو د 10 روپۍ ډېر راونه لېږلي او تاسو ته پته ده چې موږ څومره غریبي وه زمونږ دا کور په ګاونډ کې بل چا واغست اوس هغه زوی ورته وایي دادا ما یو خط رالیږلی و پای خط کې مې څه لیکلي وو دې زر د جیبه راوالي دا دې رالیږلی و او دا مې رالیږلی او د ښه په پلاسټکو کې په دغه کې غلافونو کې تړلی دی دا مې رالیږلی و تا دا ښکلو کړی نه دی نه که نه بچیه ما خو به سهار ښکلو ماښام مې ښکلو یا دادا په دې کې خو ما لیکلي وو چې په ګرین چوک کې یو ونډی والا دی په مینګوري پلاني دوکان کې یو ونډی والا دی لاړ شه د هغه نه به 50 روپۍ راوالي تا دې پیسې نه دي راغستې ډېر زر دا خط کولو هغې کې لیکلي دادا ستا سوال جواب ما ته راورسېدل ما ونډی وال نه پیسې ورکړلي پلانې نمبر یې دی د ونډی وال نه پیسې راوالې سوات والو زه ستاسو نه تپوس کوم دا بابا ګناهګار دی که د زوی ګناهګار بابا ګناهګار دی دا خط خو وګوره که نه تا به قیمتي کور نه تا به محل جوړ کړه
هغه د محل پیسې را لګلې